بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نګهت دی، د پلار نوم مې ګلسید دی، شاپور میاجان کلي موزه کوز بارمډیري اوسېدونکې یم. موږ شپږ خویندې، زما وروڼه نشته دی. زما د پلار خپل ملکیت دی، د وراثت ځمکه زموږ نه ده. په 2020 کې زما ترونه راپاڅېده، زما پلار نه په زور انتقال وکړو. هغه ځمکې پسې منډه تړله، ما وویله هغه مې رامنې کړله. اوس مې په 2021 نه شروع شوې. زما بل تر زوی راپاڅېدلی دی، هغه د پلار نوم یې میسید دی، د ده زامن ندیم علي رضا، غلام انور سید. دوی په زور طلبۍ باندې زموږ ځمکه نیسي. ایسی عدالت کې تنګي ایسی عدالت کې ما را کیس وګټلو، فیصله هم زموږ په حق کې وشوله. د هغې عدالت ما له سټې هم راکړه، دا سټې باوجود دوی لګیا دي زموږ په هغه ځمکه باندې قبضه کوي، ابادي پرې شروع کړې. ما ډېرې منډې ترړې ووهلې، زما منډې ترړې ځای نه نیسي. ډي پي او ته لاړم، وقاص ډي پي او ورته ایسیچو ته رنګ وکړئ، دا کوم ملبه چې ده دا اوچته کوي. 24 تاریخ نه زما منډې ترړې شروع شوي دي، اوسه پورې هغه زما منډې ترړې ځای نه نیسي. هغوی هغه ابادي او هغه کار هغه شانتې جاري دی. زه اعلی چارواکو ته دا خواست کوم چې تاسو زما سره مدد وکړئ، تاسو زما د ژړا فریاد واورئ او ما ته د انصاف میلاو شي. پورې دغه ځمکه څومره ده او تاسو چې نیولې تاسو وایي شپږ خویندې یو، نو ستاسو د ګټې وټې بیا ذریعه څنګه ده او تاسو وخت څنګه تېرېږي؟ موږ یې په خپله باندې سنبالو. ځمکه زموږ 14 کناله 10 مرلې ده، دې کې زما د پلار ده 2 کناله، دا 6 کناله زموږ د خویندو ده. موږ په خپله باندې ځان یې سنبالو، په خپله کرل ریبل هر څه پکې کوو. اوس دوی وایي چې موږ په زور طلبۍ باندې نیسو. ستاسو د تپوس کولو زموږ نه څوک دي؟ نو نیولې ده که نه ده نیولې؟ نه نیولې ده، ابادي پرې شروع کړې. اول د 24 تاریخ نه دوی بنیادونه دغه کړي، د بنیادونو نه د ګیټه پورې خبره راغله چې اوس پې ګیټه مو لګېدلو او ما ته څه انصاف میلاو نه شو. زه د ایسی ډبل ایسی پکې سټې راکړله، سټې باوجود هم دوی هغه کار منې نه شو، هغه هغه شانتې جاري دی. ډي سي پي ته کېناستم، ایسیچو ته، ټولو ته، خو ما ته یو طرف نه مې انصاف میلاو نه شو. دوی دا خبره کوي چې ځمکه ستاسو پلار خرڅه کړې ده، نو انتقال خو موږ سره دی، نو ځمکه څنګه خرڅه شوله؟ زموږ یې په کور کې ریسارې کړو. زما خور یې بخله پولیسو ته ما دغه کړو، هغوی په موقع باندې راغلل، زما خور ته یې پولیسو خلاصه کړه. بیا یې د مندڼۍ تاڼۍ والا پکې دا دغه وکړو چې دوی په کور ورغلي دي. دوی موږ ته لکه ویډیو دغه کړ. نو ما ورته ویل چې دا تاسو دلته کې ناست څه لپاره یې؟ د کمزورو د مدد کولو دپاره یې، تاسو ځان له زر داسې دغه جوړ کړئ. نو ما ته یو طرف یې انصاف نه دی میلاو شوی. زه ډېر په عاجزۍ سره زه دا خواست کوم چې ما ته د انصاف میلاو شي. د ستا راتله زامن چې دي دوی ولې زورور دي؟ څه مسله ده؟ دوی غیر قانوني کارونه کوي. څه غیر قانوني؟ مطلب دا چې پیسې میسه ورسره ډېره دغه پیسه میسه ورڅخه ډېره ده، ښه په هغه باندې ورسره پیسه ده، د پوډرو کار کوي. ها دا ځمکه مو نیولې شوه، تاسو شپږ خویندې مې، پلار دې نشته، مور دې نشته، ورور دې نشته، ستا وخت څنګه تېرېږي؟ دغه ځمکه چې نشته نو ژوند څنګه روان دی بیا؟ موږ په خپله باندې ګنډل منډل کوو، یو څه بل څه بل کارۍ دستکارۍ دا کار کوو، او دغه پټي کې به هم ځان نه کرلی، بل په هغې باندې به زموږ ټیم تېرېدلو. د ډبل اے سی کله سټې درکړو؟ دوی کله کار شروع کړی؟ ډبل اے سی راله په هغه 24 تاریخ باندې سټې راکړې دي، کار هم په 24 تاریخ شروع کړی. اوس د 26 پورې زما سټې ده، او بله ورځ مې ورکې بیا راغېسته ده سټې. هغې پولیسو ته شي، نو دوی وایي چې موږ پرې اف آی آر وکړو. پرون زما د بي بي آی دوی ځان د بي بي آی بار کړې ده چې بي بي آی وکړه. زه لاړم عدالت کې، ریکارډ د دوی نه و جمع شوی. دا 2-3 تاریخه پکې هسې بدل شو. نو ما سره دغه ځای کې انصاف نشته. پکار و چې دا ریکارډ زما ټول عدالت ته حواله شوی وی. دغه ځای نه زما ریکارډ صحیح وی، نو عدالت کې چې خلک ودرېږي نو د معلومات دپاره صحیح او غلط د پېژندلو دپاره دغه کېږي. زما سره دغه ځای کې هم دا انصاف نشته چې زما صحیح د الله د رضا لپاره، د غاړې د ازادېدو لپاره زما صحیح ریکارډ وي چې عدالت ته پېښ کړي. بیبي د مخې ته ستا کاغذونه چې پراته دي کې هغه سټې او درخواستونه ورسېدي؟
دا سټیره ما د ډبل اے سي راکړې ده. دا مې ډي پي او ته درخواست کړی وه بله ورځ یې چې دا نوی راغلی دی هغه ته زه 2.5 ګنټې ناست وم هغوی نه وو. بیا ډي سي پي راورغلم ډي سي پي ورته رنګ وکړو وایي تاسو وایي دا کار وکړئ د اوسه پورې زما په کار باندې عمل ونه شو. دا چې کومو کسانو دا ځمکه باندې زموږ قبضه اچولې دا د هغوی د پلار د طرفې بیان دی چې زموږ په دې ځمکه کې د چا هم څه کار نشته دی. دا زما د پلار خپل ملکیت دی او هغه موږ ته په خپل ملکیت کې موږ ته خپل حق راکړی دی. دا د عدالت ډبل اے سي طرف نه راغلی چې هغې ورته دا حکم ورکړی و چې په دې کنسټرکشن دا کار چې کوم کېږي دا دې پرې منې شي او سټې دوران کې چې کومه پارچې اف آی آر هغه دې پرې وکړی شي. اف آی آر شوی دی خو نور هغه کار هغه شانتې جاري دی نه دغه کېږي. دا کار د ورځې کوي د شپې کوي او څه پکې جوړوي؟ دوی د شپې دا کار کوي د شپې کار کوي او اوس پکې د ورځې هم لګیا دي او د شپې دوی کار کوي. ځان دې 40-45 کسان راوستي دي او په هغې باندې دا کار کوي. ته چې پولیس ته ورشې پولیس څه وایي؟ پولیسو له چې زه ورشم هغه ټایم کې راته هغه وکړي چې داسې مې ورته جواب وکړو نو راشي خو اوسه پورې ګرفتاري ونه کړه نه زما هغه کار یې منې کړو نه هغه کومه ملبه چې وه هغه اوچته شوله. بس نظري تپوس دی چې ډي سي یا د انتظامیې یا د ولس پولیس نه څه مطالبه ده؟ زما ته دا مطالبه ده چې ما سره د انصاف وکړی شي او د غزې د دې نه او د دوی نه دې دغه ځای آزاد شي موږ ته دې حواله شي. چې تاسو پکې په اے سي پر هغه باندې چې دی نو تحصیلدار پې خپل رپورټ ورکړی پټواري پې خپل رپورټ ورکړی دی ګرداور خپل دغه پیش کړی دی پې په مثل باندې دا ځای زموږ دی د ډبل اے سي سره پروت دی انتقال ته زموږ کاغذونه جمع شوي دي نو په هر ریکارډ باندې دا ځای زموږ دی چې کله موږ دغه شو بس موږ ته دا خبره کوي چې پولیسو له ورشو دا ځای خرڅ شوی دی نو زه اړیا نه پوهېږم چې دا ځای څنګه خرڅ شو انتقال په موږ پسې دی هر څه په موږ پسې دي او زموږ دې بې وسۍ ته خلک نه ګوري پیسې مرسته کوي او موږ څه انصاف نه کېږي. ډېره مهرباني.